یو وخت چې زموږ په کلی کې جنکو سکول ته نشو تللی، مطلب تګ راتګ ډېره غټ مسله وه او دغه مسله وه د ترانسپورټ د تګ راتګ. د دې د وجې زموږ په کلی کې ډېرې جنکۍ او زما خویندې د سکول نه تعلیم نه محرومه پاتې شوې وې. همدغه مسله زما په ذهن کې راغله چې کوم د کلي ماشومان دي جنکۍ د سکول نه محرومه دي، دې لپاره یو مفت پیک اینډ ډراپ سروس شروع کړم. او بیا ما په 2014 کې د نن 12 کاله مخکې یو رشکه پیدا کړ او باغې کې می مفت پیک اینډ سروس شروع کړ د کلی د 15 ماشومان نه. دا غوښنه به ته د زیاتې 200 پورې اوس ما سره ماشومان ورسېدي چې هغه سکول ته بوزم او راولم. د کې ډېر ماشومان وی هغه های سکول ته ورسېدي، کالج ته ورسېدي، یونیورسيټي ته پکې ورسېدي. زمانو مربشاد زو د پیښور په ورکوټ کلی پر بلا کې پیدا شوی. ما د 12 پورې سبق ویلې دی. زه چې ماشوم ما کور ته ولاړم نو زما خويند سکول نه ویلې، هغه زما خويند به زما مور ته جلل چې مو سکول ولې نه وایو، مطلب څه وجه ده. زما مور ورته یو خبره کوله چې مو سره د ترانسپورت بندوبست نشته. زما پلار هغه ټیم په کټ باندې بیمار پروت، ګردو بیمار او زما چې کوم مشرور نو هغه پنجاب کې غټ گاډي چلولو. نو نن هم زما د خويند هغه جړه زما ذهن نوزي، زما خويند چې کوم جړل او سبق پسې به جړل چې مو سبق ول نه وایو موري. نو بیا هغه ټیم ما سوچ وکړ چې ان شاء الله زه غټ شم نو زه به یو گاډي پیدا کوم او کې د خپل کلی یو څو ماشومان مو زم راولم خواهش په پوره کوم د خپل خويندو. نو بیا ما 2014 کې رشکه پیدا کړ او د خپل کلی نمي یو 15 ماشومان شروع کړی چې هغه بوتلي او راوستلي. هغه بیا چې ما سوچ وکړ چې دا خو د 15 ماشومان خبره نه ده، دا د غونډې علاقې د ماشومان خبره ده. بیا ما د خپل سرویس غټ کو د نور کول مطلب ماشومان یې سکول د بوتلي راوستي. بیا دا غینه بیا ما سوچ وکړ چې دا د پرایمري سکول مسله نه ده، دا چې جنې پنځم پاس کیو نو شپږم هم د پارسه کی. بیا هغه د پار بیا بلګاډي پیدا کو. بیا ما های سکول د شپږم نه ول د لسم پورې سکول د بوتل راوستل. بیا هغه ماشومان چې کوم دي ما نه فارغ شوي یو رسم ته وړي دي. بیا ما سوچ وکړ چې اوس بس کوم دي زه غواړم چې دي سبقونه نور مخکې لار شي. بیا هغه د بار ما بلګاډي پیدا کو او هغه غاډي هغه ماشومان ما کالج د بوتل راوستي په ډرایور باندې. نو تقریبا ما سره 200 پورې ماشومان دي چې هغه خپل مکتبونو د سکول د بوزو راولوي. زه چې سحر شپږ بجې پاسم مونږ کوم بیا ماشومان بوزم سکولونو ته. بیا دا غینه بعد 9 بجې ماشومان د علم جنکې دي مدرسې کې سبق وایي، مدرسې ته بوزم. دا غینه بعد بیا خپل مزدوري کوم د 12 بجو پورې. بیا 12 بجو پورې خپل مزدوري کوم په ګاډي باندې. بیا راشم هغه ماشومان چې کومي سکول د بوتلي واپس کورونو ته راولم چې غیر روټي خوري، زم روټي خورم. بیا هغه ماشومان واپس زم مدرسې ته بوزم د قران پاک او د ترجمه سبق لا. بیا غي واپس ما خمره ولم. بیا ما خم زوزګار شم واپس لاړ شم مزدوري لا د شپې 11 بجو پورې 10 بجو پورې ګاډي چلوم او مزدوري کوم د سنجي هرڅه داسې وباسم. په دې مفت پیک اینډ سروس کې ماته ډیر مشکلات راځي. یو زما ګاډي خراب شي او ما سره پیسې نه وینم. زما خور و اټم و د شوی نه و ایزه لسله 600 روپے جمع کړی و ځان د سرو کوتمه جوړ کړی و. بیا هغه چې کور ترال مجازات خپل زما ګاډي خراب و ما سره پیسې نه وی. نو خور ما ته چې ته ولې خپې مرز داسې مسله د ګاډي ته خراب ډیر پیسې برازي تقریبا 15 روپے برازي ا وسره. نو هغه ټیم هغه مل خپل سرو کوتمه راکا. هغه ورځ نن تاریخ پورې ما نه هېریږي. بیا کوتمه ما یو هغه تقریبا د 600 روپے قیمت او هغه وخت سره بیا ما خرڅ کو پاغي باندې میګاری ټیک کو. دا شان ما خپل سرویس جاري ساتلې دی. دین علاوه ماته دومره مشکلات راځي چې ماته ډیر خلک دمکانې مراکې چې د جنکو تعلیم جنکو ولې تعلیم ورکې، مطلب جنکو ته خلک پس پک نظر ګوري، جنکو هغه توجه نه ورکې کوم چلک ورکې. او خاص کر کوم زموږ د کلی ناظمان داسې خانانی بدمعشانی ای خپل لورياني پرایویټ سکول ته لګي، یونیورسيټي ته لګي. او که یو غریب ماشوم زه وزم نو مال دمکانې راکې چې دا سکول ته ولې وځي، مطلب مې یو په داسې او واخد راغلی چې د ماشومان مفت پیک اینډ سروس ورکې. او ډیر زیات مشکلات مې راځي. خو بیا هم ما خپل سروس جاري ساتلې دی او مفت پیک اینډ سروس ورکوم. زما زړه ډیر زیات تحفظ شو. خو چې بیا خپل خلکو ته وګورم داسې کوم غټ لیډرانی مطلب باچا خان شو چې هغه باندې څومره سخت تیر شي او څومره وخت جیل کې کړو. خو بیا عبدالستار ایدی صاحب چې هغه یو نیټورک جوړ کوم سختي پکې تیر کړی و. زه چې دي ته وګورم کنه بیا زما لکه جذبه چې ان شاء الله زه به خپل سرویس کوم دی د عبدالستار ایدی بس شان په پښتونخوا کې په پاکستان کې خوروم.
زما سوچ دی هم خپل پښتنو د لپاره د پښتونخوا د لپاره د قبایلو علاقې باجوړ مومن جنسي د لپاره د خیبر جنسي د لپاره د خو تر نو تاریخ پورې کوم زموږ صوبایي حکومت اغي داسې نیم سپورټ کړي نو کزه چې حکومت سپورټ کوم زما پوره یقین دي چې زبد خپل سرویس په هون خیبر پښتونخوا کې خور کوم قبایلو ته عمل شم آلته ماشومان روبا سم سکول کې به داخلي کوم ځکه چې ډیر زیات ماشومان د ترانسپورت د وجې سکول محروم پاتې کیږي ځکه چې په یو کور کې سلور 15 ریانی او د هر یو ماشومه गाड़ी ولا 3000 4000 روپے غواړي په کم کو کې شپږو ماشومان نو د مور پلاري دومره تنخامونی دیالي ماري نو هغه نشي برداشت کولای نو د دې وجې هغه په کورونو کې کینولي وي او سکول پینوي نو زما خواهش ته چې ان شاء الله ما سره مستر وکړل شو زه به د خپل سرویس هغه ماشومان ته هم موزم کوي چې په کورونو کې ناسي سکول نه وي زه چې ما خام کور ته لاړ شم نو ډیر جنکې ما په کورونو ته راځي چې موږ سکول کې داخله کوم موږ مف ترانسپورت راکړه خو زه صفای انکار کوم ځکه چې ما سره دومره وسایل نشته دی زموږ په علاقې کې کم از کم اوس 50% جنکې چې د اغزه بوزم او 50% جنکې اغي مانه مهرو پاتې دي مطلب اغي ما په کور ته راشي چې موږ ول نه بوزي ته چې بل جنې بوزي ما موزه خې د غزو صفای انکار کوم ځکه چې ما سره دومره وسایل نشته چې اغزه بوزم او رای ولا ما ته دې مف پک اند اپ سرویس د وجې زه د شپې نه وخت کور زم ځکه چې د شپې مزدوري کوم مطلب کور چې نه وخت لاړ شم نو کور ولا امر ته خبره کې مخکې به زمام ولید مور به مرته خبرې کول چې خیر دی بچي وختي راځه اوس زما چې کوم خزه د هغه متوم دا ګلې کې چې خیر دی د شپې کور ته وختي راځه ټیم مونږ لمر راکوا خو ځکه چې د شپې مزریونه کوم بیا به سبا ما سره دا غم چې د سنجې د لپاره سکوما ځکه چې د پېټرول د गाड़ी خرابېدو ون بوج په ما باندې ما سره هیڅ داسې مرسته نه کړی چې عمل پېټرول لپاره پیسې راکړي یا د गाड़ी خرابېدو لپاره پیسې راکړي نو د لپاره ځ خپل مزدوري کوم نو د شپې نه وخت لاړ شم نو کور ولې مرته خبرې کې چې خیر دی لکه ټیم مونږ لپاره راکوا خو بس ما خپل سینما غټ کړی او ارچا خبرې ورم خپل خزه بیا په دې خبر راځم چې خیر دی زما د وجه کې یو ماشومي ته یو جنې ته مفت په نفس شو ملو شو هغه زما بوجه خپل تعلیم جاري ساتلې دی نو څومره د خوشاله خبره ده په پښتونخوا کې دی وخت کې تقریبا 50-50% جنکې د تعلیم نه محروم دي هغه دی وجه محروم دي چې هغه تک را تک مسله ده مطلب تک راتلې نشي ترانسپورت فیس نشي برداشت کولی زما خواهش ته چې د خپل سرویس پور پښتونخوا کې خور کوم حکومت هم درخواست چې هغه د خپل یو سرګرسته باندې مفت په ناف سرویس شروع کی او هغه جنکې د هم کورونه روبا سکول کې داخلي کی مفت په ناف سرویس دی ورکړي او زه غواړم چې دا چې نور خلک جره پاسي مطلب په علاقہ کې په نور علاقو کې ازما په شان مفت په نام سرویس دی ورکی نور گاډو ولا وی خیر دی غریبانو ماشومان فیس مخلي فری بوزي راوړي دا ممکن ځکه زه یو غریب لکه چې ما دا سټیپ واغستو او د نن تاریخ پورې زه مطلب خروانې ما نو تاسو ول نشئ کولای تاسو هر کس کولای شي تاسو فلاحي ادارو ته درخواست دی چې هغه دي تاسو یو مفت په نام سرویس شروع کړئ او په هر علاقې کې دی مفت سرویس شروع کړئ او ماشومان لدی ورکی چې ماشومان بوزي راولي کله چې ستانیت صفاوي او ته الله تعالی رضا لپاره خیال کار کینو بیا الله تعالی یو ذریعہ جوړي دا شان الله تعالی مال هم یو ذریعہ جوړه کا او دا اینه بعد زما ملالي والد سره رابطه شو ملالي سره رابطه شو هغه بیا مال دا نتورک نورم خو مطلب مالي غاړي واغستل او هغه ما مفت په سرویس کې ورکړل او کله چې زما حوصله ماته شي مطلب زه یریګم شاده شم نو بیا ها ملالي والد سره زیودین یوسف زی سره بیا مال حوصله راکې مال ډاډګنر راکې او ما سره مکمل سپورټ کې را سره ودرېږي مطلب چې خپل کار جاري سره تاسو ته موږ ولاړو څوک دې سم نشي کولای ډیر ماشومان مال راځي چې زمون کرکټ خو د سوق زمون ټینس خو د سوق زمون فوتبال خو د خو د وسایل د وجه غي خار ته نشرت مطلب خار زمون ډیزات لري دی او په کلو کې داسې سہولت نشته زه غواړم چې بخپل علاقې کې یو د لوبو لپاره د کرکټ ګراوند جوړ کوم د جنکو لپاره چې هغه زمون خويندې من راځي او پکې حصالي کرکټ کې ټینس کې فوتبال کې نور د لوبو کوم گیمونه دي چې باقي کوي کرکټ د جنکو لپاره دا جسمانی ورزش هم دی او بل دی په کورونو کې ناست نو ډیسپریشن کې مطلب کور کې بند ناست یو چې دی روز نو دی به هم دماغ هم کولو شي او زما دا سیټ اپ دی چې دوی لپاره چې کرکټ ګراوند دی کرکټ اکیډمي دا هغه کې به دوی لپاره خځې ټریننګ ورکوي مطلب زما 12 کال شول چې د مفت په ناصر سره کوم ما ولیدل ما د ډيري ماشومان رالي کورونو ته رالي ډيري ما او کتل ما خپل وګرځم خلکو پسې چې سروې مې وکړي چې جنکې سکول ته ولې نږدې سم مسله چې د زموږ پښتونخوا کې د جنکو تعلیم فقدان دی نو بیا ماته یو خبره لږ چې د ترانسپورت غټه مسله ده نو داسې که نور خلک یا حکومت چې یا زه غواړم چې زه خپل یو مفت په نفس پوره پښتونخوا کې خور کما او څومره جنکې چې د غیله مفت په نفس ورکړم